زما عزتمندو دا دین مونږ ته رسیدلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغي سره د دین اعلی درجه قربانی پاغه وخت چې چا کړی دا هغه ته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ولیکي صحابه د دې په باره کې قران بار بار اعلان کړی دی چې صحابه هغه خلق دي چې د دین زرازیم او دی زمانه راضی دي په مختلفو ځایونو کې الله ورته فرمایي اولئک حزب الله ایدا د الله ډله ده صحابه ته د الله طرفه اعلان کیږي چې دا د الله ډله ده قرآن کې الله رب العزت فرمای والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله فرمای چې د ټول نه اول ایمان وروړونکي خلق چاغا مهاجرین او انصار دي د ټول نړمبه ایمان وروړون کې خلق چاغا مهاجرین او انصار دي یو دا ډله شو دویمه ډله والذین اتبعوهم باحسان او بل دویمه ډله هغه خلق چې چا د صحابه او تابعداري کړي دا چا د صحابه صحیح تابعداري کړي دا به احسان دین د نیکه په کارونو کې یا په اخلاص سره یا په خلوص او نیکه سره دی د صحابه تابعداري کړ دینه مراد تابعین دي نو الله رب العزت د دې دواړو ډلو باره کې څه فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دې صحابهونه او د دې تابعینونه الله راضي دي صحابهونه او د دې تابعینونه الله راضي دي زما عزتمن دا عام د انسان د کتاب لیکلو خبرې نه دي بلکې دا د الله خبرې دي الله فرمایي رضی الله الله د دې صحابه نم راضي دي او د دې تابعین نم راضي دي ورضوا عنه او دغه صحابه او دغه تابعین دي د الله نم راضي دي او بیا الله څه فرمای واعد لهم الله تیار کړی دي دوی د پاره جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الله فرمایي تدید لپاره ما تیار کړی دي څه شی نهرونه چې دا غی لاندې به او بهيږي باغونه می تیار کړی دي دا غی لاندې به نهرونه وي دا غی لاندې به او بهيږي همیشه بدی په دې جنت کې دا صحابه او تابعین دا په دې کې سکیږي دا به همیشه په دې جنتونو کې اوسېږي ذالک الفوز العظیم د دې لپاره دا ډیره لویا او اوچته کامیابی ده ډیره لویا او اوچته کامیابی ده د چا لپاره د دې صحابه او د دې تابعین لپاره زما عزتمندو صحابه د خپل ځان په دین باندې قربان کړو د خلکو په خدمت کې د خپل ځان یې څه کړو قربان کړو
افسوس خو په ما او پتا باندې دی چې د دین د پاره الله دې مونږ مسماف کتاب وې الله دې مونږه معاف کړي د دنیا کار د پاره به خو قربانیم کو برداشت پم کو واغې د پاره به تور طریقې مزدا کو چلول به مزدا کو خو کپاتیو پس کې پاتیو د دین په کار کې پاتیو دومره موت سره ټیم نشته چې د دین یو مسلې تکینو د مولانا صاحب سره زده کو چې یاره د دین دا مسله څنګه صحابه غیب قدم په قدم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تابعداري کې سوچ به کولو فکر به کولو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ټیم کې څه کوي هغه د پاره به خپل ځان څه کولو پیش کولو تیارولو نو الله پاک اعلان مو کو چې صحابه د دینه ازرازیم او د ایمان راضی دي دینه زرازیم او د ایمان راضی دي نو دی وجنه زما عزت پند هغه کې د دین قرباني وا هغه بسو کو چې کلم د دنیا کار براغه او د دین کار براغه دی به دنیا کار پرې خو او د دین کار طرف ته به توجه وک او به د دې معافي نور خو د دین زده کړه سکه ما او تا خو دومره نشو کولای چې قرآن ترجمه تکین دومره ټیم موږ سره نه وي چې قرآن زده خداسي مرګري به وی چې غیبا په ناظره قرآن نه ورزي او الله کاغي توجه مر سره شته چې د الله کتاب دا معنی چې کوم دا وز څنګه زده نو صحابه ته دومره لوی درجه ملو دا د سبا وجه ملو دا چاغي د دین د پاره ډیره اوچته قرباني برداشت کړو ابو سعید خدری رضی الله عنه نا روایت ته فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې اے خلکو لا تسبوا اصحابي زما صحابو ته کنزلی مکوي زما صحابو ته کنزلی مکوي ایک استاسونه یو کس روچت شي او د احد د غر برابر سونا د الله پلار کې خرج کی او دې سکی صحابو بسی کنزل بدرت کوي چې الله رب العزت به یو شی قبول نکي الله رب العزت به یو شی قبول نکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله احد د غر برابر تاسو کې څوک را پاسيږي او دې سو کې د سونا د الله په لار کې خرج کی تا دومره سونا خرج کا او یو صحابي سیر یا نیم سیر سونا د الله په لار کې خرج کا استاد احد برابر چې کوم سونا تا خرج کړی دا د سیر او نیم سیر ته نشي رسیدي اې د صحابي دومره اوچت مقام دی بل ځکه ابن عمر رضی الله عنه فرمایي لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره ایتاسو صحابو ته کنزلی بدرت موای د پیغمبر علی صلوات والسلام صحابو ته کنزلی او بدرت موای زکا چې د صحابو مقام د ستاسو نه چې دا یا ستاسو مقام د دې صحابو په مقابله کې کټول عمر تاسو عبادت کوي د صحابي د یو ټیم اغم تاسو نه غوړه دی او بهتر دی د یو صحابي لک شانتي وخت ستاسو د ټول عمر عبادت نه څه شه دی دا غوړه دی او بهتر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اختارني چې الله ز چنو کړم الله ز خوخ کړم اقال اسلام سے فرمای چې الله ز خوخ کړم واختار لي اصحابا او زما د پاره زما صحابه دائم خوخ کړی دي تاسو ته ما یو واقع ویلی وکنه چې کله نوح علیه السلام کشته جوړه ک الله په حکم سره
نو کشته کې 1,24,000 تختې لګولې وې 1,24,000 او په هر تخته باندې با قدرتی طور باندې د ټولو انبیانو نومونه لیکل شوی پدې کې سلور تختې قدرتی نور وروته ضرورت راغو د کشته جوړولو کې سلور تختې نور نو چا سلور تختې څنګه نوح علی السلام د کشته کې ولګولې نو په اتوماتیکلی او پاغه باندې قدرتی طور باندې د سلورو یارانو د پیغمبر علی السلام نومونه قدرتی راغ ابو بکر عمر فاروق رضی الله عنهم عثمان او علی رضی الله عنهم د دې سلور نومونه اتوماتیکلی قدرتی راغ نو بیا ورته الله فرمایل چې دا ما خوښ کړی دي دا ما څه کړی دي خوښ کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اختارني چې الله ز چنو کړم واختار لي اصحابا او زما د پاره صحابم څه کړی دي دایم چنو کړی دي وانصارا دې کې مهاجرین او انصار دواړو طرف ته اشاره ده وسياتي قوم چې ان قریب بداس یو قوم راشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي يسبونهم اديبا په صحابه په سکنځلې کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خلق صحابه بس کنزلی کوي فلا تجالسوهم اې د دې سره تاسو ناس تپاستا مکوي ولا تشاربوهم اې دې سره سکاک مکوي ولا تواکلوهم او دې سره تاسو خوراک مکوي ولا تناکحوهم او تاسو دې سره نکاحګانې هم مکوي چې څوک صحابه پس بدرت وایي کنه کنزلی کوي نو د دې خلکو سره باندې ناستا کې نو ور سره خوراک سکاک کې دین بلری لري ځان ساتي لکه سو وخت مخ کې یو منافق یو بدبخت یو خنزیر روچت شو او هغه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کې سو کا ګستاخیو کا او ډېر بد رده او کنزلی چې کم دی هغه کړي پاغي باندې بیا څومره مسلمانان را پاسې د داغي زرونه ته یو درد رسول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې داس یو قوم را روان دي چې هغه بیا سکه په صحابه او په سکنځلې کوي نو زما عزتمند صحابه خو ډیر او چترین خلق دي الله قران کې فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تاسو ایمان وروړي په شان د صحابه ایمان وروړي آمنو کما آمن الناس تاسو ایمان وروړي په شان د چا آمن الناس د خلق په شان خلق علما مفسرین فرمای چې دینه صحابه مراد دي چې تاسو ایمان وروړي آمنو کما آمن الناس د صحابه په شان تاسو ایمان وروړي نو دی وجنه زما عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو کس کتا سو ګورې مفهوم بیانوم چې هغه ډیر دیندار وي او ډیر عبادت گزار وي تر دې پر بعض روایتو کې راغلي دي چې دومره عبادت کړي وي چې د ګټنی سي د ګټنی بالکل د چيلې د ګټنو په شان ګرځېدلې لکه یو اډو کې تش دومره عبادت کړي دي لیکن په یو صحابي پس کنځلې کوي د یو شیم الله نه قبلې کسل کال عمر وي او د اتیا او 50 حجونه کړي وي چې بالغ شوی د حجونه شروع کړي وي الله یو حجم نه قبلې دا ټول دنیا سونه او چاندي کرا جمع کی او د الله پلار کی ورکه او صحابه پس کنځري کوي الله رب العزت دا یو ذره برابرم نه قبلې لګیا دی وی ځان کا ټوکړي ټوکړي کې او ټول عمر روزي نیولې وي او ټول شپه عبادت کوي او په چغو ژاړي الله ته چې یا رب ما معاف کو ما د جهنم نه وساته او په یو ادنا صحابي پس بدر دو کنځلي کوي والله چې الله به یو خبرم نوري دا ډېر بدبخت انسان دا ډېر ذلیل انسان چې دې پچا پس خبره کوي په صحابه پس کوم دې خبره کوي د دې کسنا لری لری ځان ساتي د الله نبی اعلان کړی دی فلا تجالسوهم دې سره ناستا مکوي ولا تشاربوهم د دې سره سکاک مکوي ولا تواکلوهم او دې سره خوراک مکوي ولا تناکحوهم او دې سره نکاحګانی مکوي بار بار پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تسبوا اصحاب محمد
لا تسبوا اصحاب محمد تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته کنځلې مکوئ بدرت مکوئ صحابه سم معمولی خلق نو هغه یو کسو دین د پاره قربانی کړي یا مجاهد یا څوک مو دین د پاره ډېر قربانی کړي وي دی اوس وخت کې یو کس هغه د خپل بیان کتاب کې لیکلی چې ما زړه کې داراغه چې صحابه مونږ کې سفر وکړو مونږ هم د دین د لپاره قرباني کوو او صحابه هم د دین د لپاره قرباني کړي وي خو ټیک د مونږ پیغمبر علی السلام نه دی کتره خو مونږ بالغیب ایمان په پیغمبر علی السلام باندې روړې دي قتل هم نه دی او مونږ په ایمان دي د کس خوب ولیدو خوب کې ودش چې ګوري یو جیب ته جیپو پدې کې زم سور یم او صحابم سوار دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې سټ کې ناست او دا جیب پیدا سي په چړې باندې خيږي بره چې کله بره چړې باندې خيږي نو یو زیته ورسي دا جیب په غزه کې خراب شي دا گاډي دا جیب اعلان دی روانيږي دې کې ټول او تر بوتر شي چې زمنډ کم او دا جیب نه ټوب کوي چې موږ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې د څه تکلیف نه رسي حضرت کی خو مینه وی کنه محبت پیغمبر علیه السلام زمنډ کم او زکان یو چرته خخته مخته ورته ګورم چې د جیب ته اعلان وکیدم چې دا جیب را الټه نشي او را غزار نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف نه رسي ایزه چې څنګه خخته را پیدا کوم دا جیب تر نږدې شمو دا خخته ورته یکدم دا جیب ولاړی بر سر باندې داسې ولاړی همو کته چې دا جیب په سره ایثار شوی دی چې هغه صحابه ورته خپل سرونه یې خو دی جیب له نو ما ته پته ولګی دی الله را تو خودل چې په صحابه کې او په ما کې دا فرق دی چې صحابه او پیغمبر علی السلام ته خپل سټونه سو دا به ورته خپل قربانولو او مزور پسې خخته پسې ګرځیدم خخته پسې ګرځیدم زما عزتمند صحابه ته الله رب العزت دومره یو عزت ولې ورکړو اغي مين وجدا و زما عزتمندو چې هغه دین د پاره 24 غنټه قرباني اختیار کړي او زما ست قرباني ده مليانو پسې کنځلې موت خدا کو کنه ترجمه اعلان شي موت ورته کینو ترجمه ته کینو قران چیز د کو د الله کلام از د کو تنه تخت کله په یو ځای ته تختو کله بل ځای ته دکانم خراب نشي سٹورم تبا نشي کاروبارم خراب نشي اغه لسپنځل لسمنټ قرباني موتا د دین د پر نشو ورکولې نو زه سوچ دا کوم چې مونږ به د الله د دین د پر وینه ستوي اصله سوچ کول پکار دی زه د جمعه د 15 وخت منځ د پاره د جمع د پاره زه دکان نشم بندوري زما دومره کمزور ایمان دی او دکان ما کولو پرې خوي چیرې دکانداری می خراب نشي نو ته سوچو چې ته په دنیا باندې مې نه کله الله دین باندې مې نه ته لک سوچو که غریوان کې وګوره ته دکان نشي بندولې خبیا چې مونږ تراشه بس هو چې څنګه هټیم پوره شي کنه څوک په شاشه ګوري به څوک به کم دی غړې به او چته بار به ګوري 2 منټه 3 منټه کله لیټ شي بس پزمر د مولانا سے خو سړی بچي ماته نخ کاری دا وګوره نا وخت راځي او دا 1 منټو 2 منټو 15 منټ لیټ کیږي زه حیران دي ته ما تا نه هوای جهاز روان دي چې ګوره دا د منافقت نشانی ده چې ته په جمعات کې تنګيږي الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په جمعات کې تنګيږي دا د منافق علامت ده د علامت ده د منافق د خپل زړه اصلاح کا تبه سر روانه مسلمان مؤمن په څه خوشاله وي د مسلمان مؤمن شان بداوی جمعات کې لکه څنګه کپ په وبو کې خوشاله وي او منافق بداسې تنګيږي جمعات کې لکه سرنګي مېدی د وبونه بار وستیا مرغه په پنجره کې ګیره شوی نو صحابه ته الله اوچت شان ورکړو د دین د نسبت توجه الله ورکړو غیبا 24 غنټه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر او 24 غنټه فکر بداغي دا و چې د دین زما زندګۍ کې راشو د ټول عالم ته د دین او رسول کوم ملاقات به یو بل سره کول ټول ناول به د دین ته پوس او زما د یو بل ته پوس شي وي څنګه چل د یو دکان خو د کړه مبارک شه او دویم دکان کوشش کاوه ها
کاروبار نورم پیدا ک 15 بچی دي او 15 بچو ته خپل خپل یو دکان جوړ کا ګوري زموږ دغه مهنت ته څه شی دی دغه مهنت او به چا سره ګډيري پیسې وي نو 2 میله کې چر روان وي سلام ورته کوي اجي سیب را روان دي سکر روان دي اجي سیب را روان دي اجي سیب خدای دې تا ته سره زمانه کې هدایت وکړي او که غریب سړی وي نو 2 میله کې نه ک 3 میله کې چرته وګورو به تنزان پټو چیرې وزو بیا راته وي چې لک سراک دا سیده کنه دا چې واده خادي وي اجي سیب سپیشل سیټ ورکړي سپیشل زی ورته اجي سیب څه حکم نه دی نه او که غریب سړی ناست ورکه کچې ذره نوزي چې دا روټیم را باندې بوج د چې دا روټي را سره خوري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او زموږ حال ورځ د دین لريواله په راضي د صد وجنه چې د دین د پر ناس ته نشته د قران د پر ناس ته نشته د الله لار کې وتل نشته د الله د لارې سجده کول دین موږ خپل ځان خپل محرومه کړی دی نو ان شاء الله کوشش وکړو د الله دین طرف ته متوجه شو صحیح ده کنه ان شاء الله الله دې عمل کول توفیق را نصیب کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين یا الله زموږ وړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي رب موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دنیا او آخرت هم خیسته کړي د دنیا او د آخرت څومره مشکلات ته پریشانی دي د دې ټول نظم حفاظت وکړي څوک بیماران دي صحتونه ور نصیب کړي څوک پریشان حال دي خدای پاک پریشانی ختم کړي د مسلمانانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي رب د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دي ټول نصیب کړي د دنیا او د آخرت څومره مشکلات دي پریشانی دي یا الله غنم حفاظت نصیب کړي مور پر باندې رحم او کرم وکړي قبر تیارونه خدای پاک غنم اوس اتر نگانی پیدا کړي څومره مردگان د اسلام وفات شوی دي ټول بخنه او مغفرت وکړي د ناس تو مرګرو کې تاسو شرعي حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي زم کاروبارونو کې برکتونه پیدا کړي په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله